السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ملګری پښتنو کړه چې سمیدنی څنګه دي. اهل حدیث او وابیان به خپل کار کوي. محترمه د دې جواب مې درته بل ورځ تفصیلي کړو. ښه، سپیلینی لوګي کول دوه حیثیت لري. یو دا دی چې ته وایې چې دا کې ثواب دی او په نه کولو کې عذاب دی. نو دا خو بیا د شریعت مسله د عذاب او ثواب خو به قرآن او سنت غواړي. یو د سپیلنی لوګي کول په درجه د تجربې کې دی او خاصیت کې دی. نو د هر بوټي خپل خاصیت ته او خپل تجربه ده. نو که په درجه د خاصیت او تجربه کې واخلي او دې کې څوک وایي چې رته ما ته آیت وایه، نو د ټوله دنیا کې چې خمقل ګوري نو د ده نه خوانی بیا د الله سم په ده لګېږي. دا بیا خمقل دی او د شریعت او د اسلام نه دی خبر. ښه محترمه، سپیلنو کې الله خاصیت اچولی دی چې سپیلني څوک ځان ته لوګی کي نو هغه چې کوم نظر پې لګېدلی، نظر خو حق دی، حدیث کې راغلی، د هغې اثر ختمیږي. ښه نو دا په درجې د تجربې کې او خاصیت کې موږ منو، نه په درجې د مسلې کې. د ته ووایه چې سړي ته به یو افغانستان ګولۍ څوک واچوي، دې دپاره لګایت ووایه. افغانستان ګولۍ هم د دې بوټو نه جوړې دي. ښه لکه شوشا یې ورته برابره کړې ده، الله دې خوشحاله کړه. ورته ووایه چې کله دې واوره پکار دي هغې دپاره فرج والې او جام کې اوبه واچوي. نو دې دپاره یو آیت ووایه چې دا فرش څنګه واوره جوړوي، دا آیت کې راغلي. محترم هلته لاندې ورته کمپریسر لګېدلی، صوفي ګلدین هغه چې بجلي پرې راشي که نه کې ګیسي. د ګیس خاصیت دا دی چې هغه کله حرکت کوي نو هغه بیا یخوالی جوړوي. ښه دا مسله نه ده، دا د دې ګیس باندې خلکو تجربه کړې ده. دا چې حرکت کې راځي دا یخوالی جوړوي. کله د ګیس حرکت بند شي یخوالی نه جوړوي. بجلی لاړه د ګیس حرکت نه کوي، نو چې نه کوي واپس فرش ګرم شي، کنې ګیس پکې وي خو بیا ګرم شي. نو دا په درجې د خاصیت کې د محترمه، ښه نه په درجې د مسلې کې ده. الله دې خوشحاله او آباد سه. دې سره به ستاسو ډېرې مسلې حل شي. ښه ماشومان چې اکثر واړه د سره چاړک دی، خلک وایي دا شرک دی، چاړه یې ورسره کېښوه. لیونیه دا شرک نه دی، چاړه د اوسپنې خاصیت دا دی چې دا خلک ډارئ. ته یو سړي سره ستړي مشې وکې او په دې غاړه کې تومانچه پرته وي، ستا لاس په تومانچه ولګېږي، نو زړه دې راغونډ شي که نه. هغه سره بیا خبرې په ادب کې، حالانکه تومانچه یې راویستلې نه ده. د هغې خاصیت دا دی چې سړی ډارئ او اثر کوي. نو دا په دې درجې کې منل بیا مشکل نشته. ښه یو سړي سره مار دی او په دغه کې اچولی دی په بوتل کې، او تا ته وایي واله دا بوتل، چې مار وویني بس خیز وکړي، نو مار خو نه دی راوتی، لیکن خاصیت دا دی چې د دې نه خلک ډارېږي. دې کې آیت نه وي. ښه